سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت من المسلمانان دا اللہ جل شانہ دا عظیم اسمانی او اخیری کتاب قرآن پاک نا یوسو آیاتون مساس دولان دی تلاوت کا اللہ جل شانہ پدی آیاتون کی دا اغا خلقو سزا ذکر کرے، دا اغا خلقو دا اسیدو زی ذکر کرے دے. کم خلق چی دا اللہ جل شانہ نا بغاوت کرے دے و کم خلق چی دا اللہ نا فرمان دی. اللہ فرمائی: فاما من طغى، اغا کسان اغا خلق چی اغی سرکشی کردی دا اللہ دا حکمونو نا او دا اللہ حکمونو تے غاڑا ندائخی، و آثر الحیات الدنیا او اغی دا اخیرت پا مقابلہ کی دا دنیا جن زان دا پارا خوخ کردی و غورا کردی دے او دا اخیرت جن دی پریخی دے اغیل ترجیح نور کئی، دا دنیا جن دے دا اخیرت پا جن بانے غورا کردی دے. اللہ فرمائی: فإن الجحیم ہی المأوا، دا سے خلقو دا اسیدو دا پارا جہنم زیدے. ان الجحیم یقیناً جہنم ہی المأوا دار دے خلقو دا اسیدو زیدے و دا دے خلقو دا پاتکی دو زیدے. عزت مندو جہنم دا اللہ جل شانو قید خانہ دا او دا اللہ پاک دا سزا زیدے. چالا چی اللہ پاک سزا ورکولو غواری نو آگا جہنم تلیگی. او خکارا خبر دا چی اللہ سزا آگا خلقو لورکی آخرت کی. کم خلق چی دنیا کی دا اللہ نا باغیان، دا اللہ نا سرکشو، دا اللہ حکمونو تے غاڑا نو ایخی. نو جہنم دا سی معمولی زینے دے. پیغمبر علیہ السلام فرمائی احادیثو کی رازی، دا اللہ پیغمبر فرمائی چستاسو دا دنیا دا اور دا جہنم دا اور اویایم حصہ دا، یعنی دا جہنم دا اور گرمائش چی پا اویا حصو تقسیم کریشی نو اویایم حصہ استاسو دا اور دا. صحابہ ویل اے دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک دا سزا چرتا دا دنیا پا دی اور ورکولے نو دام دیر کافیو سخت سزا ہو چلا دا دی دا پاسا او یا چند دا دی اور نا دا جہنم اور دیر گرم دی. اور بیا حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دا جہنمی سڑی جام لبا اللہ جل شانہو دا جام نہیں، دا جام با اللہ جل شانہو دا غر برابر غٹ کی. نو دا دست پار علماء فرمائی دا اندامونا چی اللہ جل شانہو پا جہنم کے دا انسان غٹائی
دا د دې لپاره چې د انسان د دې سرکشه بنده د دنیا کې چې سرکشه ژوند تیر کړی دی د اندام هر جز او هر حصے ته مکمل او کامل طریقې سره سزا ملاو شي چې یو جز هم پاتې نشي هر یو جز ته د بدن هر حصے ته کامل طریقې سره سزا ملاو شي الله دا بدن غټ کی جهنم حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې دی جهنميانو ته به حکم وکړي شي جهنم کې تاسو د غر د پاسه خيږي دی بر غر د پاسه خيږي او یا کال مزل به وکي او یا کال او چې سر ته ورسیږي بیا بر اور غړيږي راخته بشي بیا به دی خيږي او یا کال مزل به نو غر به صدر تیږي او د کانی غر نه هم د اور غري چې جهنم کې وي خود اور غربه نو د اور په دغه غر باندې د سکروټ کو په دغه غر باندې بدی مزل کوي او یا کال پوری بدی مزلو کې له بره اوخیږي او جو بره اوخیږي نو بیا بلاندې راوړو او دا قصه بدی سره جاری وي انداز نو جهنم ډیر سخت زیره الله جل شانو دې موږ تاسو له امان او پناه راکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې فرمایي چې جهنميانو باندې به الله جل شانو په جهنم کې اولګه مسلط کی الله به دې وږي کی او پیغمبر علیه السلام فرمایي د دې دا اولګه او وږي کېدل به د جهنم د اور عمره سخت وي لکه څنګه چې د جهنم په اور باندې سوځیدل دا یو سخت سزا ده دا اولګه هم دغه شان د اور څخه سوځیدو په شان سخت سزا ده د دې لپاره نو دوی به د خوراک د پاره چغي وي د خوراک د پاره خوراک بغواړي چې الله مونږه وਹੀ مونږ له د خوراک د پاره سره نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي د خوراک د پاره به الله جل شانه دی له داسې سیز ورکی چې هغه به ازغن سیز وي او ډیر چې سړی وږي هغه ته چې ارڅ ملاو شي بس خلی ته ورچي دی به دې ته نو ګوري بس هم دسه به خلی ته ورواچي هغه چې دی خلی ته واچي نو هغه به تعلقي وین خلی بیا بنا هغه برزي نه بخته زی دی به دې تکلیف کې مبتلا شي دی به چې دا د اوس دنه خېټه ته نزي دا د بهر غورځيږي خو چې دا اوس موږ د دې تکلیف نه خلاص شو د مخکینی تکلیف نه خدا سخت تکلیف شو ولګه خو یو تکلیف دا د غیره پاسه بل تکلیف شو دا غینه سخت او امام مشرح رحمت الله علیه فرمایي او ابو الليث سمرقندی رحمت الله علیه وې دا کارونه چې کیږي نو دا به د یو کار نه پس بل کار په مینس کې به زر کاله وقفي لکه دی به زر کاله اوږي نو زر کاله به دی مسلسل د الله نه خوراک غواړي چې خوراک راکړه خوراک زر کاله پس چې دی ته دغه خوراک ملاو شي چې دی په مروي کې وین خلی نو زر کاله به دا انخته دا به غورځيږي نه واپس نه به دنه نزي نو دی به د الله نه او بو غواړي چې یا الله دنیا کې به زمونږ څوین خطر نو هغه پسې به مونږ او بس کلی او بو سره باغ خطه شو نو زر کاله به دی بیا او بو غواړي مسلسل او دا سیس به په دې مری کې ان خطه زر کاله بعد به الله جل شانو فرشتو ته وي چې د سکاک د پاله ولا سوار کوي نو د سکاک به ولا سوار کی د سکلو د پاره بسور کی د سکلو د پاره د امدی جهنميانو ویني او زوی بول ورکی امغه د جهنم پویخ کې چې پرتیوي د جهنميانو ویني او زوی هغه براوالي او حدیث کې راځي هغه به د اوسپنو په کندولونو کې دی ته واچي او دی ته به پیش کې جدا اوس کوي پیغمبر علیہ السلام فرمای چې دی هغه څنګه خلی ته نزدیکی نو د مخ د سرمن او د سترګې به د ډیر ګرمایش ته وجه هغه به دومره ګرمي چې د مخ د سرمن او د سترګې د اندامونه به په دې ابو کې راو غورځيږي داس ویلي بشراو به غورځي بیا خو به دې پوښي چې دا ګرم دي سکي به نو پیغمبر علیہ السلام فرمای په دې به ګټ ګټ دا او بس کولې شي
سکی به بزوره نو هغه چې د دې خېټې ته وګرځېږي نو دننه چې په خېټه کې څومره اندامونه دي کلمې وغیره هر څه هغه به لاندې خپو کې وګرځېږي جهنم ډېر سخت ځای دی ډېر سخت ځای د دې نه بعد به دی فریاد شروع کړي چغې به شروع کړي او د جهنم چې کومې څوکیدارې فرشتې دي هغه ته به چغې شروع کړي چې په موږ باندې د عذاب لږ کم کړي الله پاک نو فرشتې به ورته ووایي د جهنم چې کوم څوکیدارې فرشتې دي الم یأتکم رسل آیا تاسو ته د الله پاک پیغمبران نو راغلي بالبینات په ښکاره معجزو سره واضح دلایلو سره د الله پیغمبران تاسو ته نو راغلي دی به وایي چې ولې نو راغلي نو فرشتې به ورته وایي فدعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال تاسو اوس چغې ووایئ دلته چې څومره والی شئ دلته د کافرانو د چغو هېڅ حیثیت نشته دی دغه د چغو ځای نه دی د چغو ځای دنیا د دنیا کې الله پاک ته چغې ووه الله ته وجاړه الله نه وغواړه آخرت کې بیا که هر څومره چغې وي او فریاد کې د هغې څه حیثیت نشته بیا به دا جهنمیان خپلو کې راټول شي چې دا فرشتې خو زموږ آواز نه اوري او موږ له داسې سم تسلي بخش جواب نه راکوي داسې جواب چې زموږ پیړونه ښه شي او تسلیم پرې وشي راځئ چې د جهنم د فرشتو کوم مشره فرشته مالک هغه ته به چغې ووایو نو هغه ته به یا مالک لیقضي علینا ربک اے مالکه اے د جهنم داروغه او سردار فرشتې لیقضي علینا ربک ستا رب دې زمونږ فیصله وکړي یعنې په موږ د مرګ مسلط کړي بس موږ له د مرګ راولي چې ختم شو خو مالک خو به له داسې زر جواب نه ورکوي که نه زر کاله به دی دا چغې وایي چې یا الله موږ له مرګ راولي او مالک ته وایي چې اے مالک ته الله پاک ته سفارش وکړه الله ته ووایه خپل رب ته دې ووایه چې موږ باندې مرګ مسلط کې موږ له مرګ راولي چې زموږ دا قصه ختمه شي زر کاله بعد به مالک صرف دوه خبرې جواب ورکړي انکم ماکثون تاسو بدلته اوسېږئ دا ستاسو د اوسېدو ځای دی همیشه دپاره بدلته یئ نو زر کاله بعد مو ته داسې جواب ملاو شو چې هغه مایوس کړو بیا به دی راجمع شي وایي راځئ چې موږ خپل رب ته ژړا وکړو فریاد وکړو او خپل رب ته چغې ووایو زموږ رب د ټولو نه غوره دی راځئ چې الله ته برای راست چغې ووایو الله نه برای راست وغواړو چې زموږ په عذاب کې کمی وکړي نو قرآن پاک کې راځي دی به وایي ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين اے رب زمانگا غلبت علينا شقوتنا دنیا کې په موږ باندې زمونږ بدبختی غالبه شوې وه موږ بدبخت او چې ستا د پیغمبرانو خبره م نه وه منلې او ستا حکمونو ته م غاړه نه وه ایښودلې نو موږ بدبخت او وكنا قوما ضالين او اے الله منگا گمراہ قوم ربنا اخرجنا منها اے زمانگا ربا اخرجنا منها یو ظلم دا دیزینا اباسا یو کرد فإن عدنا فإنا ظالم کوچری بیا منگا ستانا فرمانی اکلل دوبارہ ستا دا حکم خلاف ورزیم اکلل نو یقینا منگ بظالمانی بیا نو زر کاله به دی الله پاک ته دا خبرې کوي او دا چغه به ورته وایي چې یا الله موږ له دې جهنم نه خلاصې راکړه موږ د دې جهنم نه وباسه او که موږ بیا ستا نافرماني وکړله نو یقینا موږ به ظالمان یو زر کاله بعد به الله جل شانه دې ته یو جمله وفرمایي اخسئوا فيها ولا تكلمون الله بو ته فرمای اخسئوا فيها دې جهنم کې کور شي ذلیل شي ولا تكلمون او ما سره خبرې مکوئ
د الله جل شانه غصه دا پخپل یو عذاب دی د الله د غصې خبري دا ځان له یو لوی عذاب دی ندی بیا مایوس شي او بیا خپل منځ کې راجم شي چې راځي چې چغي وو فریاد کو نظر کاله بدی داسې فریاد کی چغي به وای فریاد به وتی بیا دا غینه بعد په عذاب کې کمیره نشي عذاب به ختم نشي نو بیا بدی بیا راجم شي د جهنميان او بیا به وای چې دنیا کې به په مونږ باندې سخت رااله مصیبت براغه تکلیف براغه نو مونږ به صبر کاو نو چې صبر بم وکړو نو هغه سره به تکلیف کې کمی راته راځي چې صبر وکړو نو فقيه ابو الليث سمرقندي رحمت الله علیه فرمایي چې زر کاله بدی صبر وکي داسې صبر چې یو چغه بم د خلینو نو باسي سره د عذاب سره د تکلیفه سره د مصیبته تر زر کال پورې بدی بالکل چپ پاتې شي چې زر کال په تیر شو بیا م عذاب سپک نشي او کم نشي بیا بدی دی وی قران کې الله فرمایي سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص پمون باندې برابر دي که مونږ شور کو که فریاد کو که چغې وو ام صبرنا او که صبر کو مالنا من محیص زمونږ لپاره خو د سره خلاصې نشته د عذاب عزتمنو جهنم انتهایی سخت سزاګانو زیری الله چې فرمایي چې چا دنیا کې زما د حکمونو نه سرکشي وکړله او زما خبره ته غاړه کې نه خدا او د دنیا ژوند یې خوښ ک او د آخرت ژوند له ترجیح ور نکړه نو فإن الجحیم هي المأوى جهنم د زیاده دا د سی وړه خبره نه دا ډیره سخته خبره الله پاک ته موږ تاسو ته توفیق راکړي چې موږ د الله حکم ته غاړه کېدو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې خپل ژوند تیر کو د جهنم د دې سخت عذابونو نه د خلاصي صرف یو ذریعہ ده او هغه د الله حکم او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشادات ته غاړه خودل پاغي باندې عمل کول پدې کې الله پاک زموږ استادو د دنیا هم کامیابی خدا او زموږ استادو د آخرت هم کامیابی ده او د آخرت داسې کامیابی چې دغه سخت عذابونو نه د سخت تکلیفونو نه چې همیشه لپاره تکلیف ختمېدون کې نه د هغه تکلیف نه خلاصې د الله په حکم منلو کې ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طریقه خپلولو کې ده او د هغې لپاره موږ او تاسو سره د دنیا دا مختصر ژوند دی دا لږ غوندې ژوند او بی اعتبار او بی اعتماد ژوند چې پته نه لګي چې څوک به یو ورځ ژوند دی او څوک به 2 ورځې ژوند دی او څوک به 1 غنټه ژوند دی یا به نه نو کله یو غنټه تا سره دام ستا سره مقرر تا سره یو چانس دی الله ته توبګار شو د الله حکم ته غاړه کېده که یو ورځ در سره دام ستا لپاره مقرر الله ته توبګار شه او د الله حکم ته غاړه کېده او که یو کال دی ژوند پاتې دی څه پته لګي دغه هم تا سره مقرر او باقي ژوند د الله جل شانو د حکم موافق تیر کړه الله نه سرکشي مه کوه د الله د پیغمبر نه سرکشي مه کوه ورنه بیا به دغه سختو عذابونو ته ځان تیارې الله پاک ته موږ تاسو له د دنیا او د آخرت د هر قسم مصیبتونو مشکلاتونو امن او حفاظت راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین